بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نغركنا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل. حاصل حدیث تا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر د زکات د اخیستلو د پاره ولېګلو نو نبی علیہ السلام ته شکایت وشو چې درې کسان دی یو ابن جمیل له یو خالد ابن الولید رضی الله تعالی عنہ دی او یو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی جدي خو زکات نمن وکړه زکات یې ادا نه کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمای هر چې ابن جمیل له نو دا ولی زکات بد غني زکات ادا کول د دې وجدار الله پاک د الله رسول الله پاک غنی کړلو د الله رسول بدوای غنی کړلو او زکاتونه نه ورکړي. اپات شلو خالد بن الولید نه خو هغه باندې خود سره زکات لازم نه دی تاسو ظلم کوي چې دا غنی علی او پات شو حضرت عباس ناغه کیسه کړي دا زکات بما او د دوو کالو بعث رسول الله نبی علیہ السلام ولګلو حضرت عمر علی الصدقه بزکات راغونډولو فقیل نبی علیہ السلام ته شکایت کی ویلې شو منع ابن جمیل منع کړي د ابن جمیل معلومیږي شکایت امیر المؤمنین خلیفہ دا سید کا دا ابن جمیل چې د عبد الله نومو څوک حمید نومو او دا منافقو به حالات څخه شو نبی علیہ السلام ورله دعا وکړه غریبو ایمانی حالات یې خشو خو غریبو نبی علیہ السلام له دعا وکړه الله پاک مالدار کړلو نو بس به نتیجه دا و زکات یې نه ورکولو. نو فقیل ویل شو منع وکړه ابن جمیل زکات نه ادا کړي وخالد بن الولید منع وکړه والعباس حضرت عباس منع وکړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا. بدن غنی ابن جمیل د زکات ادا کول مگر وجه دا چې دا فقیر او فاغناه الله الله غنی کړو د الله رسول غنی کړو مان دعا ورته وکړه. نخلق وای کنه در بلاغت یو طریقه کار یو قاعده ده دا دغه طریقه ده د فصاحت بلاغت بلکې موږ ودی سوې د مختصر المانی کې دي چې انداز خبره بده سي طریقه باندې سړی وکی کنه چې هغه کې نه خو مقصود په صحیح حاصلې کی نه دلته څوې هغه چې د امانه کړی ده نو بس وجه بدای چې الله او د الله رسول غنی کړلو خیالم دی کنه نو دلته د هغه عدم منع بد د مکروه د ور سره به کی شرم شولا وتا چې ګور الله درمانه احسانو کو وس ناشکری کې. واما خالد هرچ خالد دی فینکم تظلمون تاسو ظلم کوي خالدن د خالد سره چې تاسو هغه زکات غواړي وجدا د قر احتبسا دغه وقف کړی د ادراعه خپل صغری وقف کړی دی واعتده نور کم سامان دی د جهاد هغه وقف کړی دی نو د سره دوه معنی جوړیږي دا کم مال چې د سره ور سره خود صدقه کړی دی وقف کړی دی او زکات کله چې سړی مال صدقه کی نه زکات ختميږي دا معنی زکات نشته نه رسي او یای مطلب دا دی چې د په ملک نصاب بس نشته چې څو غیم صدقه کړی دي د زکات څنګه واړی دې مطلب ګوره دا هرگز نه دی دا تیوانه دی چې یو سړی د نصاب مالکی او هغه عام صدقه وکي نو زکات دې ختم شي دا مطلب نه دی نه صدقه کړی دا نصاب ختم شوی ځکه به زکات نشته. واما العباس ورچ عباس دی فی علی نبی علیہ السلام وی دغه زکات بما ومثلها معها اوی د دې سره مثل نورم څه مطلب راتلون کو دوو کالو دغه زکات بزدار کوم ځکه تر مې دی او تر د بلار بشانی او یای مطلب دا دی چې تیر شوی کلونو زکات دغه نه ما خسته دوو کالو دام نو د بلم. ثم قال بي يا عمر اما شعرت تبتنشت ان عمر رجل د سلیتر چی سن او ابيه دا خو د پلار مثل وی پلار بشانی سنوان د یوونه نه چې کله دوه څنګه وزي
یو د بل مثلی هغې ته سن وایي ها سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد معنی د مثل ده. تاسو په خبره پوه شئ دلته یو مسله راغله چې لکه څوک کولی شي چې د نصاب مالک وي او د یو کال 2-3 کالو زکات فی الحال ورکي د راتلونکو کلونو زکات هم فی الحال ورکي. نو د ائمه ثلاثه او حنابلة او شوافع او د حنفو رای دار کولی شي. به حنابلة دا وایي چې تر 2 کالو پورې کولی شي چې نه منګه او شوافع له اطلاق جایز ګڼو دی دلیل دی. او مالکی وایي نشي کولی. امام مالک رحمه الله وایي ها که وخت قریب وي کال تیرېدو ته به یې کولی شي نو هغه چا یو ورځ ښودلې میاشتې ښودلې وغیره. او اهل ظواهر وایي چې کال لا نه تیر شوی زکات څنګه ادا کړي چې کال تیر شي زکات به ادا کړي. به د راتلونکو کلونو زکاتونه اوس نه شي ادا کولی. کومه دی دلته وګورئ نبی علیہ السلام وایي حضرت عباس رما د 2 کلونو زکات یا به اوس زکات زه درکړم. ما ویل د دې 2 معنی دي د دې کال زکات مې ته اخیستې مخکې او د راتلونکي کال هم دا مسله پکې واضحه شوه. یا بله معنی ده چې زه به اوس د دې کال هم زکات درکړم د حضرت عباس او د بل کال چې را روان دی د هغې به هم درکړم. معلومیږي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته څه وزرو مال یې ګیرو ځکه زکات نه شو ورکولی. عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الګ دا ډېر اهم حدیث دی. یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بده مقرر کو چې ته بده سی وکي پلانکی ځای ته بلال شلته نه زکات راټول کی د خلکو نه زکات راوړي. اصل کې اموال به 2 قسم یو ته اموال ظاهره وي یو ته اموال باطنه وي. اموال ظاهره هغه اموال ته ویل کېږي چې هغه حکومت وخت تظاهر وي پخوا به په دې لارو باندې د حکومت کله چې اسلامي حکومتونه وو کسان به ناستو نو کوم قافله به راتلله چا به پکې څومره مال را بار کړی و څومره اوښان وغیره هغه به هغو ته پته وبې لیکل دا به اموال ظاهره وو. او څه اموال داسې وو چې هغه به په کور کې سړي سره به بکس کې وو سونه چاندي به وه دې ته به اموال باطنه ویله. نو په حضرت عثمان رضی الله عنه تر زمانې پورې د 2 قسمو اموالو نه به زکات حکومت اخیستلو. عثمان رضی الله عنه زمانه کې پس دا راله چې کوم اموال ظاهره دي هغې نه به زکات حکومت تخلیب به په غرباو تقسیموي او کوم چې اموال باطنه دي کورونو کې دا ښه نه ده چې موږ بکسونو کې موږ کوټو کې ګرځو بکسونه ولې راکولاوو او ګورو چې ستا سره څومره مال دی هغو زکات خپله دې ورکوي. تاسو پوهېږئ که نه نبی علیه السلام به اموال ظاهره و دپاره نبی علیه السلام زمانه کې خو به د 2 قسم مالونو دپاره کس لېږل شو چې هلکه زکات زکات ورکړي دا خلک کال پوره شوی دی عمر پوهېږئ که نه. برحال یو کس عامل جوړ کړی و چې زکات راوړه د خلکو نه نو چې زکات والا ورغلی و هغه وله څه مال هم ورکړی و دا زکات شو دا مال شو ستا شو. بهرحال نبی علیه الصلاة وسلام ته فرمایي چې دا ستاسو دی دا د زکات مال دی او دا شی چې ما سره دی د ما ته هدیه کې میلاو شوی دا زما دی. نبی علیه السلام په دې باندې خفه شو خطبه یې وویله بیان یې وکړو د الله ثنا یې ویله او بیا یې دا وویل په تاسو کې یو سړی عامل جوړ شي زی جوړ کړم په هغه کارونو کوم د چې الله کوم کارونو کې چې الله ما ته ولایت راکړی او بیا راشي او بیا وایي چې دا شی ما ته هدیه شوی او دا ستاسو دی وایي که دا د مور په کور کې ناست وی د پلار په کور کې ناست وی ده به خلکو ورکړی وی نوره خبره که وګورئ ورته. وعن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عامل جوړ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجلا یو سړی من الازد دا د ازد قبیله و یقال له ابن لطبیه دا به ورته ویل کېدلو ابن لطبیه على الصدقه بصدقه باندې عامل جوړ کو زکات راغونډ کا. فلما قدم کله چې رالی قال ویلی هذا لکم دا زکات مال لی دا ستاسو شو بیت المال لپاره وهذا او دا پلانکې مال چې اهدیه لی دا ما د هدیه کې راکړی شوی. فخطب النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خطبه ویله بیان یې وکړلو فحمد الله
نو بیان دا چې اول د الله حمد بیان کړو واسنا علی الله ثنائی ویلا ثم قال به فرمایل اما بعد فاستدینا فإني استعمل رجالا ز عاملان جوړو مسړی منکم بتاسو کې علی امورین پس کارونو باندې مما کارونه ولانی الله چاغه باندې الله ز ولی جوړ کړي ما متولی جوړ کړي نگران نو فیاتی نتیجه کې به راضی احدهم بده کسانو کې یو فیقول وی هذا لكم ناستاسو وهذه هدیه او دا هدیه ده او هدیه لی جما ده هدیه شولا فهل جلس فی بیت ابیه ندا ولین کې نسلو پکوټه د پلار کې او بیت امي یا پکوټه د مور کې نبی په پته لګیدل چې شاول هدیه ورکول کنه معلومیږي هدیه ولې ورکړه دا زکات را وندي چې څوک دا به تور رشوت خلک ورکړي چې موږ سره لګ نرمي وکي لګ رانه کم واخلي زکات یو لکیږي رانه 50,000 والی خلک دا سې کوي کنه کوي دا کم بجلی بیل والا چې راځي ادا کم چې میټر چک کوي بس خوراک مراک به کوي کنه لکه حساب کی کوي کنه دسي هولي کوي داغه سره څنګه خو خونه شي ودې د بارکې چې موږ تم څه خیر را ورسي فینظر به بده کتلې وي چې ايهدا له ام لا د دوسه هدیه ورکول کنه والذي نفسي بيدي زما دي باغزات قسم دې چا په قبضه کې چې زما ساده لا ياخذ احد منه ناخلی یو کس بدیو کې څه شي الا جاء به يوم القيامه مگر پدې سره به د قیامت پر ورځ باندې راځي یعنی څوک چې کوم شی پټ کې د قیامت پر ورځ با قشه ور سره راځي با يحمله بار کړي وي على رقبته بخپل ولي څوک چې مالی غنیمت نه بلکې د سی وې د بیت المال مال نه د زکات د بیت المال مال لري ذکر هر چي سره د دې څخه پټ کې نو قیامت پر ورځ به بدی ولي رخصتي کچري اوخوي ان كان بعيرا له رغاء د دې لپاره باواز وی اوخ خپل رمباړي وي او د بولو وي او کچري غاوي له خوار غاب خپل आवाज کوي رمباړي وي او کشات وی چلی تیارو دا بم دا بیم به کوي یقول بي ثم رفع يديه نبي الاسلام خپل لاسونو شت کړه حتا راينا وفرت ايبتي تردي چې نبي الاسلام د تخرګون سپینواله مونږ ولیدل دومره شت کړه او بيدا ویل ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت معنا یا الله ما پیغام استور سوالو تاسو پیږي متفقون علیه امام خطابی دلته دوه مسلو استنباط کړي دي یو دا چې یو جایز کار کو وسیله جوړیږي کنه د ناجایز لپاره نو دا جایز هم ناجایز جوړیږي جایز کار کچري ذریعہ د ناجایز جوړیږي نو ناجایز هم صحیح جایز هم صحیح ناجایز زمونږ د فقه د قاعده تعبیر دا سي دی دلته چې د معصیت سبب هم معصیت وي جایز سبب چی جایز کار چی خو معصیت ته درسي نه دا جایز هم ناجایز ګرځي دلته وګورئ عامل جوړیدل جایز دي خو چې ته به کې به دغه شان روپۍ علی ناجایز یا زکات خلکو نه هدیه دسی وایا چا دې په دې طریقه بیان کړي هدیه خستل جایز دي ښا څوک درله هدیه درکې حدیث سره راغلي تعادو تحابو یو بل هدیه ورکې یو بل سره محبت جوړ کړي هدیه سره محبت جوړيږي دا جایز کار دی خو ذریعہ د ناجایز جوړیږي دلته چې خلک به الله بتور رشوت درکې بل مقصد بدر نه پوره کوي دا جایز شي چې هم ناجایز شو پوه شو لیکنه به دا طریقې خلګي یو خدا شو قال الخطابي وفي قوله هل جلس في بيت امه او ابيه فينظر ايهدى اليه ام لا بدي جو قول النبي عليه السلام کې دلیل دی على ان كل امر هرغه امر يتضرع به چاغي هغه ذریعہ جوړیږي واسطه جوړیږي له محظور ناجایز تفو محظور دغه کار بخبل ناجایز وي منبوي وكل دخيل في العقود ينظر لګورئ یو وخت کې بل وخت داخليږي مرکب شي جایز به کنه نو ته به اول انفرادن وګورئ کزان لزان لا جایزو لکه بل سم مرکب شم جایز به لکه هم تور زمنګ بدی عقود کې شرکت دی مزاربت دی بدیو کې وکالتي ډیر عقود کې وکالتي
نو که ته به ګورې که دا وکالت داسې و چې ځان له ټیک و نو بیا که په شرکت کې هم ټیک دی مضاربت کې هم ټیک به او که وکالت ځان له کو ټیک نه دی داسې وکالت و داسې وکالت و چې ځان لم ټیک نه و نو هغه د شرکت کې راوستلو مضاربت کې نلته به هم صحیح ټیک به نه وي نو کله چې دوه عقود مرکب شي ته به ځان له ځان له وګورې که ځان له ځان له صحیح و مرکب به هم صحیح که ځان له ځان له نه و صحیح مرکب به هم نه صحیح دلته به ته وګورې که دا کس خلک ورته هدیه ورکوي نو ځان له هدیه ورکول صحیح که نه نو که داسې چې هدیه ورکوله چې رشته دارو مخکې نه دا عرف او رواج جوړو خپل منځ کې چې دله به هدیه ورکوله نو که بیا قاضي شو لکه موږ هدایي کې ویلو بیا عامل شو لکه دلته وسوایو نو که بیا وله چې هدیه ورکول هم ټیک ده خو که مخکې چا نه ورکوله دلته دې وجې نه ورکوي که نه بیا به صحیح نه وي که څه وایي وکل دخیل هر هغه کس چې هغه دخیل جوړ شي داخل شي په عقودو کې یعنی جز د عقد جوړ شي ينظروا نظر بکیږي هل یکونو حکم عند الانفراد آیا حکم د دې د انفراد په وخت کې که حکم عند الاقتران دا به دغه شان حکم د څنګه کله چې دی یو د شو املاک نه بیل نو ما څه ویل کچري انفرادن حکم ټیک نه او اقتران کې بم صحیح نه او انفرادن ټیک او اقتران کې بم صحیح وي پوه شولې کنه دین وستا مسله معلومه شوله کا د محتممان دی ګرځي را ګرځي دیو د علاقې ډیر کله زاو کراچۍ ته او کله لاهور ته او کله سکردو ته او کله بلانکی زیاده بس دا د مدرسې مال یې راکړل او دای مال کوټ راکړل او دایره له څپلۍ راکړې دایره له بوټان راکړل دای مال ذاتی راکړل کور د باره مچو د باره کوروالو د باره نو ولی د مور په کور کې نه کینی یا د مور په کور کې بناس وي د پلار په کوټه کې بناس وي بیا به هم کتلې وې تاله اسکردونه لاهور او کراچۍ نه څه رالیږل که نه دا خو ته مدرسې له ورغلی دي په وجې در کړي دي نه رسۍ به خبره دا موږ هدایي کې قاضي کې ویلي قاضي تحفې د چا قبلولی شي به هر حال مسله دا ده که چېرې ته محتمیم وي چا پیسې درکولی ناظم وي چا درکولی سرکاري هده باندې فایز وي او څوک رالی تالی پیسې درکولی ته به وګوري یا یې له بل څه شي هدیه کې تحفه کې درکولو چې د کله دا هده زمانه وه مال یې راکوله که نه نو که داسې څوک چې هده نه وه هم تال یې درکول هغه نه اخیستلی شي خو مخکې کومه درکوله که د دې نه زیاته کړه به هم نه شي دا زیاتوالی چې درکوي دا د دې هدې په وجه درکوي او که مخکې نه درکوله اوس یې درکوي به هم نه شي دا خو به یې هدې د وجې نه درکوي هجي وعن عدي بن عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم دا به وعید بیانې ښه پتا سو کې چې څوک عامل جوړ شي او یو ستنم پټه کې کنه یو ستنه نو دا به د قیامت پر ورځ به په دې باندې بیا راځي ښه من استعملنا هغه څوک چې موږ عامل جوړ کو به داسو کې علی عمل په یو عمل سرکاري هده ورته ورکو فکتمنا مخیتا موږ یو مخیم پټه کې کنه ستنه فما فوقو یا د دینم برشه بوړکوالی کې دا معنی ده په وړکوالی کې د بار دینه مړو کې شي کان غلولن دا به غلول ویخه او غلول بار کې سخت وید غلول ویل کېږي مالی غنیمت نه د بیت المال نه څه پټول یاتی به یوم القیامه قیامت ورځ به دې مراتک کوي الفصل الثاني عن ابن عباس قال عبد الله ابن عباس فرمای رضی الله تعالی عنہ لما نزلت هذه الآية كل شيء آيات نزل شو والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آگسان چې سونا او چاندي دا خزانه جوړي الله بلار کې خرج کوي نه دې لپاره د دردناک عذاب زیره ورکا دردناک عذاب څه دی يوم يحمى عليها في نار جهنم فورون ویلو کنه فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم دا آیات چې صحابه واوریدلو نو صحابه وړ کړه چې من کې خدای و سره سره سمال شته او را سره پروت دی دا وعید به موږ د باره میټول ډیر بیسور شو حضرت عمر چې کنه د صحابه بیسوري لري کون کې صحابي وکا د صحابه سور جوړون کې صحابي و مرته سم خبر کیږي دا اوس دا قصه سم کما لاړې نبی عليه السلام ته ویل دا الله رسول صحابه دي خپدي څه حساب دي آیات مراد څه دي
نبی علیہ السلام چې کوم کلام کړی هغه حاصل دارې دا وایي دغه چا دپاره دی چې زکات په لازمي زکات نه ادا کوي. نو که څوک زکات ادا کوي مال یې خزانه کړي هغه دپاره نه دی. اگر چې بهتره داره چې خزانه جوړه نه کړي. خزانې نه مراد دا نه ځمکه کې دفن کړي بکس کیم کې نه دی. دا مطلب دی جمع کول نه کې جایز د مال جمع کول. هو دی آیات کی څنګه څه کراهت تب کی اشاره ده. به ټول ورځ دغه په حفاظت بس کی فکرېږه. وګورئ عن ابن عباس قال لما رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية تر اخره وایا کبورا درون شلو دا په مسلمانانو باندې فقال عمر فرمایل رضی الله تعالی عنہ انا افرج عنكم زستاسونه د خبر کلاوما واضح کوما دا غم ختموما. فانطلق لاړې فقال يا نبي الله انه كبر على اصحابك اذا الله نبی غټ شوی سخت شوی د صحابه باندې سخت شوی د صحابه باندې د آیات. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان الله الله جل جلاله چې دی لم يفرض الزکات زکات نه دی فرض کړي الا ليطيبا مگر د دې لپاره چې پاک کی ما بقي من اموالکم تاسو باقی مال زکات ته زکات زکوي د مال پاکي. هغه ته اندازه ولګیدل خجی دا زکات خبره کینه زکات خو صرف په صاحب نصاب مانی خندار زکات خبره کې که زکات ادا کې به خزانه صحیح د معلومه شوله بس به خوشاله شو. عربي وی و انما فرض المواريث نبی علیہ السلام د مواريث هم څه بیانو کو خمانه ير دي وذكر كلمه څه کلمه ذکر کړه لتكون لمن بعدكم دې د بار چې تاسو نه کم بات خلق د غور بار شي خلق میراث سره بار پرې دي رسو خلق د بار. حضرت عمر فرمایل فقال حضرت عمر ویل عربي وی عبد الله بن عباس فرمای فكبر عمر حضرت عمر تکبیر ویلو خوشالینا ثم قال له نبی علیہ السلام دته ویل خنو په معلومی کې په خزانه خوشاله شولې جایز خزانه باندې څه شو خوشاله شولې زت دینم بلکه خزانه درکېما الا اخبرک تا ته خبر درنه کما بخیر ما یکنذ المرء بهترین غشی باندې چې سړی خزانه کوي بهترین شی چې تی خزانه کې او ته بخبل ملک جمع کې بهترین شی سره المرأة الصالحه یو نیکو کار خزاده بس اصل خزانه خدا ده. اذا نظر الیها سلی جو د نظر وکي نصرت هو خوشالي واذا امرها کس امر وته وکي اطاعته منی واذا غاب عنها او کله چې دا خاوند خزینه غایب وي نو حفظته د عزت حفاظت کوي د مال حفاظت کوي. اصل خزانه څوک د خزاده. وان جابر بن عتیق رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تستویلی د معاشري د صحت د باره زموږ شریعت قرآن او حدیث دو قسمه بیان کړی دي. دو قسمه د چا چې حق دغه ته دا بیان کړی دی د گزاره کوه خیر دی. په چا چې حق دغه ته دا بیان کړی ته ګوره تکله شادایګي کوه چې ستا د ادمي ادایګي په وجه جګړه جوړ نه شي. ابل ته وی گزاره کوه بار بار غختلو باندې جګړه جوړ نه شي. نو یو ته وی بار بار یې مغواړه چې خپه نه شي. بل ته وی خپګان ته پرې دما حق ور ډایرک ور کوه لکه ما تاسو ته برون مثال ویلو داین ته وی وصولي کې گزاره کوه او تا ته یو روپۍ قرضه چې دا به صدقه حسابېږي او چې کله ټیم پوره شي هغې نه بس یو روپۍ 2 روپۍ صدقه حسابېږي. او سخت صوبونه ولا بیان کړي دي او که پته ته ولګېدله د پلان کې قرضه نشي ادا کولی ورته معافي کړي دي دومره صوبونه دي که ادا کولی شي خو لږ اوس فلحال تنګ دسته شوی لږ مو تاخیر وکړه نو دي دومره صوبونه دي. دا ټول بیان شوي. بل طرف ته هغه ته وایي مدیون ته ظلم مه کوه ګورې ټال مټول مه کوه ادایګۍ کې تاخیر مه کوه دا ظلم دی ګناهګاري کې به دې باندې خیال هم دی که نه. نه دلته وایي یو پیره عامل ته وایي بهترین مال به زکات کې دی نه وسلې مخکې ویلي وو داسې نه چې ګورې مظلوم یې جوړ کړي او خیریت ته وکړي الله پاک ته ګورې د مظلوم د خیرو او الله جل جلاله منځ کې برده نه تباه او برباد بشي. بل طرف ته هغه ته وایي عامل چې درلی عامل راضي ساته ښه زکات پوره ورکوه
ته داسې فرض کوه چې بس دا په حقه دی. نو ګوره څه وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سیأتیکم رکیب تاسو ته به وړې وړې قافلې راځي ټولګي راځي زکات به درنالي مبغضون دا به ډېر بد ګڼل شي ځکه چې زکات پسې رالی سړی بد ګڼي اوس به بې مال رانه وړي لکه څوک چې بیل پسې راشي لکه د چا په کور کې چې په کرۍ اوسېږي او کرۍ پسې راشي څومره سړی بد ګڼي. فإن جاءوكم چې کله تاسو ته راشي فرحبوا بهم مرحبا ورته وایي په خیر راغلی وخلوا بینهم او دیو ترمنځ خلا راولي و بین ما یبتغون او دا غشي ترمنځ کوم چې دیو غواړي معنی کوم شی غواړي ورکوي. نو که سوال کچری زیته کوي نبی علیہ السلام جواب کوي ګوره فإن عدلوا کچری هغه عدل کوي نو بس ثواب ځان ته دی او که زیته کوي وإن ظلموا فعليهم نو زیته باغو دی. تاسو څه کوئ معنی زیته نه کوي بالفرض که کوي نو سزا ګناه یې غوله ده. تاسو پوهېږئ که نه ای بحسب زعمکم او علی الفرض والتقدیر مبالغه ده اول به کوي نه که کوي ګناه یې باغو. وارضوهم راضي وساتئ فإن تمام زکاتکم لکه ستاسو د زکات تمامیت رضا هم د هغو رضا کول دي هغو رضا کوي ستاسو زکات به تام شي. ولیدعو پکار د هغو د چې تاسو لپاره دعاګانې هم کوي. وعن جرير بن عبد الله قال جاء ناس سكسان رالي من الأعراب باندشيننا نبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا نبي عليه السلام توي إن ناس من المصدقين سكسان د عاملاننا يأتون من لراجي صدقه غندون کی زکات غندول کی فیظلمون من سر ظلم کوي ويظلمون نبي عليه السلام توي ارضوا مصدقيكم خپل مصدقين راجي ساتي. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا كربان ظلمم کوي نبي عليه السلام توي ارضو مصدقیکم وین ظلمتم که ظلم درمانی کوي به راضي وساتئ که ظلم تاسو سره کیږي معنا ظلم نه کوي دا تاسو ګمان دی بالفرض او تقدیر که ظلم کوي ګناي باغو ده بس. هغه دې کی دی حدیث په دې جمله کې د دې خبرې بیان نه دی چې څوک ظلم کوي او سره شریکي بګو چې ظلم کوي نه ما تاسو مقصد داري هغه زیته نه کوي کستا بزین کې زیته بالفرض والتقدیر کیم حقیقت کې تا دنه د معلومات سی به غلط ګمانی کې بس ګناي بغت ته سکے. وعن بشير بن خصاصيه قال قلنا ان اهل الصدقه يعتدون علينا من ظلم کوي افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون اي من پټول شو بخبل اموالو کې بقدر ما دمر مالون يعتدون څومره چې غو ظلم کوي. قال لا نبي له سلام ته زیته را سکی مثلا تاسو لږ بر وګورئ په شلو خانو کې څلور دي کنه څلور چيلې دي موږ سره وخان 25 شوي دي 25 موږ سره څومره وخان دي 25 ته بلکې داسې وایي ګورئ په 15 خانو کې 3 چيلې دي خو دې موږ نه څلور لي نه کوم داسې وکړو چې موږ سره وخان شل شوي او موږ 15 پټ کو موږ ته موږ سره 3 دي هغه رانه سم څلور لي رسوم ظلم ربانی کې هغه موافق هم ته پټواله او دا څنګه ده نبی له سلام ته وینا پټواله باندې کوي نو مطلب دا دی چې هغه ظلم نه کوي تاسو ګمان کې وتا سوي چې را سکی حقیقت کې به نه کوي. بهرحال دی کې د یو طرف ته خبره کوي چې تاسو هغه خپه کوي معاشره کې صحت برقرار پاتې شي. اور به وایو